د موبایل بیټری د سره وجنه ختميږي. که تاسو دا غلطیانې کوئ نو ستاسو د موبایل بیټری چې دا به د وخت نه مخکې ختميږي. زه چې د کم سیټنګونه ښیم دا سیټنګونه په خپل موبایل کې وکړئ چې ستاسو د موبایل بیټری چې دا د وخت نه مخکې نه ختميږي. که دغه غلطیانې تاسو کوئ نو که ستاسو سره موبایل په جیب کې هم پروت دی، دا موبایل راته په جیب کې هم ایښودی، خو ستا د موبایل بیټری چې دا به ختميږي. د ټول نه غټه غلطي زمونږ صحیح غټه غلطي زمونږ دی چې موږ په خپل موبایل باندې چې دی رڼا سیوا کړي، برایټنس چې دی دا پې موږ سیوا کړی. نو دغه چې دی دا به پې تاسو سیوا نه ساتئ. کوشش کوئ که تاسو وایئ زموږ د موبایل بیټري زیات وخت کار وکړي نو ډارک موډ چې دی دا پې تاسو آن کوئ، په هغې کې به تاسو ته هر سره ښکاري سکرین به تورې خالي انسي چې دی دا به رڼا کوي. نو ستاسو د موبایل بیټري چې دا به تاسو له کار کوي. نو برایټنس چې دی دا به پې کم ساتئ. دغه سیټنګ چې دی دا تاسو هم کولی شئ. دغه شانتې زموږ سره چې دی دویم نمبر په دویم نمبر زموږ سره دا یو دی اکثر موږ په موبایل کې چې دی په بیکګراوند کې اپلیکیشن چې دی دا چالو کړي، دغه شانتې چالو کړي یې دا زموږ سره دا اپلیکیشن چې دی دا چالو دی. نو چې دا اپلیکیشن زموږ سره دغه شانتې چالو نو د دې د وجې نه چې دی د موبایل بیټري چې دا هم ختمېږي. دا اوس زموږ سره دا اپلیکیشن چالو دی او دا موږ په جیب کې ایښودو، که استعمالوې نو جدا خبره ده، خو چې ته نه استعمالوې په جیب کې دې ایښودی نو دا هم په بیکګراوند کې چلیږي، په بیکګراوند کې چلیږي، انټرنیټ راکاږي، هر سره کوي، خپل کار چې دی دا کوي. نو د دې د وجې نه ستاسو موبایل چې دی دا بیټري د وخت نه چې دی دا مخکې ختموي. نو هر کله چې تاسو موبایل بندوئ نو سکرین نه د اپلیکیشن چې دی دا ختموئ. که داسې استعمالوئ نو بیا یې مه ختموئ، ځکه چې تاسو دوباره کولوئ نو د هغې د وجې نه به ستاسو بیټري چې دی دا به زیاته خوړلی کېږي. لکه اوس ستا په لاسو کې د ښکله د تمام مخه کله فیسبوک له ځې، کله وټساپ له راځې، کله انسټاګرام له ځې، کله د موبایل سیټنګ له ځې. نو چې ته یې استعمالوې نو صحیح ده، خو که ته یې بندوې نو بیا یې بند کړه جو کېده بس دا به برابر وي. خو که ته یې استعمالوې او ته یې داسې ختم کړه او بیا یې کولوئ نو دا به ریم هم دغ کوي او دوباره به دا لوډ کوي. نو د دې د وجې نه چې دی هم بیټري خوړلی کېږي. نو د وخت مناسب چې دی چې په جیب کې ږدئ نو مکمل یې ختموئ، که په جیب کې نه ږدئ په ټایم استعمالوئ نو دغه که پې کولوئ څه مسله نه کوي. دریم نمبر زموږ سره کم دغه دی نو اکثر موږ دا کار کوو چې زموږ په موبایل کې بلوټوث چې دی دا اني ضرورت ورته نه، خو بلوټوث موږ په دې باندې ان کړی، وای فای اکثر زموږ سره نه، خو موږ پې وای فای چې دی دا ان کړي. دغه شانتې ډیټا اپشن چې دی دا پې اني، لوکیشن اپشن چې دی دا پې اني. نو د دې د وجې نه چې دی هم ستاسو د موبایل بیټري چې دا ختمېږي، ځکه هغه بار بار سرچینګ کوي که نه. ته چې یو ځای ته ځې قدمالې نو ستا وای فای چې دی دا هم سرچ کوي، ستا بلوټوث چې دی دا هم سرچ کوي. نو د دې د وجې نه ستاسو دغه موبایل چې دی دا مسله تاسو ته جوړوي، مسله دا جوړوي چې تاسو د موبایل بیټري به په جیب کې دننه دننه چې دی دا به ختمېږي او د وخت نه مخکې چې دی دا بیټري به ختمېږي. داسې به نه چې دا به وخاړئ، نو دا به د وخت نه مخکې چې دی دا به ختمېږي او تاسو ته به مسلې چې دي دا به جوړېږي. بله که ستاسو د موبایل 2-3 کاله شوي 2-3 کاله شي نو بیا به ستاسو د موبایل د بیټرۍ صحت چې دی دا به کمزوری او په څه باندې، ځکه دا ډېر زیات استعمال شوی نو د دې د وجې نه بیا ستاسو د موبایل بیټري چې دا به ختمېږي او ځکه چې د هغې بیټرۍ وخت چې دی دا شوی نو هغه بیا څه مسله نه کوي. د وخت مناسب چې دی هغه ختمېږي چې 2-3 کاله د موبایل وشي، د 2 پورم لا گزاره کوي، خو چې 3 وشي نو بیا په موبایل کې چې دی مسله راځي. بل موبایل بل د څه د وجې نه زیاته بیټري دغه کوي چې کله ته موبایل چې دی دا ته زیات استعمالی او ګرمۍ ته استعمالی نو په دغه وخت کې چې دی دا هم بیټري زیاته خوري. نو داسې نه دی چې ته به دې ته ایسي چالو کړي، خو چې ته په دغه وخت کې استعمالی نو بیټري چې دی دا به زیاته خوړلی کېږي چې هر ځای کې ګرمي او ته استعمالی. بل لا چې کور پر ونښتی او ته پرې لوډ استعمالی، لکه مثلا ته پرې ګیم کې څه پې کې نو د دې د وجې نه به هم ستا د موبایل دا بیټري چې دا به د وخت نه مخکې چې دا به ختمېږي. دغه چې دی بله غلطي موږ څه کوو، بله زموږ دا غلطي چې د موبایل سره کم چارج راغلی موږ یې په هغه چارج باندې موبایل نه چارج کوو. لکه زموږ سره چې د موبایل کم چارج وي په هغه چارج باندې موږ موبایل چې دی دا نه چارج کوو. همیش دپاره د موبایل سره چې کم چارج راشي تاسو په هغه چارج باندې موبایل چې دی دا چارج کوئ چې دا تاسو چارج کوئ نو ستاسو په موبایل کې چې دی تاسو ته مسله چې دی دا به نه راځي، ځکه چې اوریجنل چارج وي، اوریجنل کیبل نو دا برابري. که ستا موبایل ډک هم کړي 2 نمبر چارج خو بیا هم هغه چارج چې دی دا زر راغورځېږي، ځکه هغه دومره مضبوط چارج نه د دې د وجې نه چې دی هغه راغورځېږي. نو په اوریجنل چارج باندې چې دی خپل موبایل چارج کوئ، که اوریجنل کیبل هغه ورسره استعمالوئ، دواړه چې دی دا اوریجنل استعمالوئ نو تاسو ته به دغه مسلې چې دي دا به نه راځي. د ټول نه غټه مسله کومې وره چې کم باندې موږ چې دی د سر اډو څه پروا چې دی دا نه ساتو، د هغې د وجې نه موږ ته په موبایل کې قسمه قسم مسلې راځي، یوازې د بیټرۍ نه. لکه دا موبایل دی په دې کې به دا اپلیکیشن کار نه کوي، دا به ټایم په ټایم چې دی دا به نښلي، قسمه قسم مسلې به ورته راځي. د دغې د وجې نه چې دی هم موبایل بیټري چې دا زر ختموي. هغه سره هغه د موبایل چې دی سافټویر دی، سافټویر چې دی دا موږ نه اپډیټ کوو. موږ د موبایل سافټویر اپډیټ چې راشي هغه موږ نه اپډیټ کوو، که د یو اپلیکیشن اپډیټ راشي هغه موږ نه اپډیټ کوو. د هغې اپلیکیشن په استعمالېدو کې اکثر موږ ته مسله راځي. دغه شانتې که موږ دا
موبایل استعمالو سافټویر اپډیټ راغلی موږ ته هم په دې کې مسله راځي. دوه درې کاله چې تمایت کړ دوه درې کالو پورې چې دی د لوکل وړو موبایل ته چې دی دې ته سافټویر اپډیټ هم راځي نو د دغې پر دا موبایل استعمالېدی چې دی دا ښه ښکلی برابر استعمالېږي. د دغې نه وروسته چې دی په دې کې مسلې راشي د څه د وجې نه دغه سافټویر اپډیټ ورته نه راځي هر سره ورته نه راځي نو د دې د وجې نه مسلې چې دي دا په موبایل کې هم سیوا شي. نو سافټویر چې دی دا تاسو په وخت باندې چې دی دا اپډیټ کوئ نو بیا به تاسو ته مسلې چې دي دا به نه راځي. نو که دغه سیټنګونه تاسو کوئ نو ستاسو د موبایل بیټري چې دی دا به تاسو له وخاړئ او که دغه تاسو په غلط استعمالوئ نو ستاسو د موبایل بیټري چې دی دا به ستاسو په جیب کې دننه چې دا به ختمیږي.